أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين بشكها كسان آمنوا چی ایمان راوړی دی والذین واکسان هادو چی یهودیان دی والنصارا او نصارا دی والصابئین او دستورو بندگی کوونکی دی من آمنا چاچی ایمان راوړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې وعمل وکړه صالحا نیک عملونه وعمل صالحا وکو نیک عمل فلهم د دوی د پاره اجرهم اجر د دوی ده ثواب د دوی ده عند ربهم پنځ درب د دوی ولا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدوی غم جن کیږي و اذ او یاد که وخت اخذنا چې مونږ واغستلا میثاقکم لوستاسنا ورفعنا مونږ پورته کو فوقکم لپاس بتاسو باندې اتورا کوهی تور او مونږ درته ویلا خذو ونیسئ تاسو ما هغه احکاماتو آتیناکم چې مونږ تاسو له درکړي دي بقوت په پوره طاقت سره عمل کوئ په دې باندې واذکروا او یادوئ او درس کوئ ما هغه احکاماتو فيه چې په دې تورات کې دي لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتقون تقوا دار او پرهیزګار شئ ثم تولیتم نو بیا تاسو وګرځید یو مخم واړو من بعد ذالک پس د دې واقعینا فلولا فضل الله پس کچرتن میں فضل اللہ تعالی علیکم بتاسو باندی ورحمته ورحمت اللہ تعالی لکنتم نخامخا وی بتاسو من الخاسرین نتاوانیانونا ولقد علمتم یقنن چی تاسو خپ جنی الذین کسان اعتدو چی زیاده کڑے دے منکم ستاسونا فی السبتی پا حکم دور دی خیالی کی فقلنا نو پس اوی منگا لهم دویتا کونو شیطاسو قردتن شادوگان خاسئین زلیلا فجعلناها نو پس اوگر زول منگا دا واقعا نکالن عبرت لما دا خلقو دا پارا بین یدیها چوڑان دی دیو وما خلفها او هغه خلقو د پاره چې رستر دی نو وموعظه وګرځول مونږ دا واقعا نصيحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو و اذ او یاد که هغه وخت قال چې وی موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره د ذبح کولو دلالولو دی ویغوا قالو نو دی بنی اسرائیل ویلا اتتخذنا اتنیسی مونږ لرا حزوان پټوکو سره قال موسی علیہ السلام فرمایل اعوذ بالله پنا غواړم په الله سره ان اكون د کېدلو زما من الجاهلین د جاهلانو نه ز په الله سره پنا غواړم د دین چې زه جاهل شم او ناپوه شم ځکه چې ټوخي ټقالی خندا دا خو د جاهلانو کار دی دا خو د ناپوه خلکو کار دی او زه خو د الله پیغمبر یم زه جاهل او ناپوه خو نه یم زه خو په الله سره د جهالت نه او د ناپوهۍ نه پناه غواړم قالو نو دوی ویلا ادعو لنا اغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ماهیا سده صفت دیغوا قال موسی علیہ السلام فرمل انه بشک شاندار یقول الله فرمای انها بشک دا بقرتن د سیغوادا لا فارضن چې نزړه د ولا بکرن او نه وړدا عوانن درمیانه د بین ذالک پمین د دې کې نډیر زیات زړه او بډای ده او نډیر کچا وړه ده بلکې درمیانه ده ففعلوا وکي تاسو ما هغه تؤمرون چې تاسو ته حکم کړل کېږي قالو نو دی بنی اسرائیل ویلا ادعو لنا وغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لونها سده رنگ د دیغوا قال موسی علیہ السلام فرمایل انه
بشک شان دا دے یقولو الله فرمائی انها بشک دا بقرتن غوادا دسی غوادا صفراء تک زیړه دا فاقع شوخ دے لونها رنگ دے تسر الناظرین خوشاله کوي کتونکو لرا قالو ندی بنی اسرائیل ویلا ادعو لنا اغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ماهیا صد داغوا یعنی داغوا سکار کوي ان البقره بشک داغوا تشابه غډ وډ شول علینا په مونږ باندې و ان او بشک مونږه ان شاء الله کشرت الله غړي لمهتدون نو خامخا هدایت یافته بشو یعنی مونږ به د لغواته لا رسید کو دا مونږ بیا مو وک الله غړي قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمال انه بشک شاندا دے یقول الله فرمائی انها بشک دا بقره دسی غواد لا ذلول نجوتی کړل شوی دا تثیر الارض چزم کړی ولا تسقي الحرث او نه پټي وبکئی فصل وبکئی یعنی په ارټ نه د تړل شوی مسلمه روغدا لا شیتا داغ نشته دی فیها په دی غوا باندې قالو نو دی بنی اسرائیل ویلا الان جئت بالحق وستی حق راوړو پورا بیان دی وکو فذبحوها نو دی بنی اسرائیل دا غواذب حکړلا وما کادو او نو دوی نیز دی یفعلون چې دا کاری کړی وی یعنی دا کاری د زړه نه و چل ولی په دې کار کې کوو نو زر یې په دې حکم باندې عمل ونکو ځکه الله فرمایي وما کادو او نو دوی نیز دی یفعلون چې دا کاری کړی وی